السلام علیکم. علماء کرامو زمونږ کوم مخکینی مجلس شوی و نو هغې کې یوه مسله دا چړل شوې وه چې کله مشترک کورونه اوسیږي او یو ځای کاروبار کوي یا هر یو سړی ځان له لګې د دغه ګټه چې ده دا یو ځای کوي نه یو ځای کوي. بهرحال سوال دا و چې دا ګټه کله دیو کله بیلیږي تقسیم کوي نو دغه تقسیم د مال به څنګه کیږي، د هر سړي کمایي به هغه ته میلاویږي که نه، یو ځای کیږي به ټولې پیسې او بیا به یو شان تقسیمیږي. نو موږ دا خبره کړې وه چې مختلف صورتونه دي او د هغې په اعتبار سره حکم هم بدلیږي. تقریبا 8 صورته جوړیږي. په هغې کې اول صورت دا چې مال مشترک وي. مال مشترک معنی ده د پلار میراث دی مثلا او لا تر اوسه نه دی تقسیم کړی او ټول په دغه مال کې کار کوي، دا مال زیتی او یو ځای کار کوي. مثلا د پلار یو غټ دکان دی، ټول په هغې کې په شریکه کار کوي، 2 ورونه دي که 3 دي او که 4 دي. یو صورت دا شو. نو د دې حکم دا دی چې کله هم دیو تقسیمیږي دغه مال به برابر تقسیموي او که خویندې ورسره اگر چې پکې نه دي شریکې دي کار کې، کار ورسره نه کوي، هغو ته به هم د هغو د تقسیم وخت کې څومره حصه رسي هماغه به ورته ورکوي چې هغه د هلک په مقابله کې نصف وي. د دې صورت وروسته را روان هم دی چې ځینې کار کوي او ځینې نه کوي. دویم صورت دا دی مال مشترک دی، یعنی د پلار مال دی میراث کې ورته پاتې دی نه دی تقسیم کړی او ټول کار کوي پکې، ټول دغه پیسو نه پیسې رلی کاروبار پې کوي، ځان له لګی دی او بیا دا ګټه یو ځای کوي. نو په دغه صورت کې حکم دغه زوړ دی چې کله دیو ګټه تقسیموي نو برابره به تقسیموي، یعنی کال پسې که 2 کاله پسې او که 10 کاله پسې یو تقسیم په وخت کې به یو شان تقسیم کوي. او دریم صورت دا دی چې مال مشترک دی، پلار نه میراث کې پاتې دی او لا تقسیم کړی نه دی او بعضې ورونه پکې کار کوي او بعضې نه کوي. دغه مال بعضې ورونه استعمالوي، کاروبار پې کوي او نور بعض دی هغې نه استعمالوي. خو دا کومې چې استعمالوي دا یې د هغه نورو کومې چې نه استعمالوي د هغو په اجازت استعمالوي، صراحتا یې ورته اجازت کړی چې بس کاروبار پې کوئ او څومره پیسې زیاتې شولې زموږ د ټولو به شریکي او یا دلالتن اجازتي. نو په دغه صورت کې په دې دریم صورت کې مخکینو 2 صورتونو په شان حکم دی. کله چې دیو تقسیم کوي نو دا ګټه به دا مجموعه مال که هغه اصل پیسې وي د پلار نه پاتې او که کومه ګټه پکې شوې وه دا به یو شان تقسیمیږي. کومو چې کار نه کولو هغو ته به هم پکې باقاعده د کار کوونکو په شان حصه میلاویږي. او 4م نمبر چې همدغه مشترکې پیسې دي، یعنی د پلار نه میراث که پاتې دي او لا تقسیم کړی نه دي او بعضې ورونه په دغه پیسو کې کاروبار کوي، پیسې زیاتوي او بعضې نه کوي. خو دومره ده دا بعضې چې کار کوي دا د دغه نورو په اجازت کار نه کوي، نه صراحتا اجازت شته چې تاسو به د پیسو کې کاروبار کوئ او نه دلالتن شته، د هغو د اجازت نه غیر د هغو په حصه کې هم کار کوي لګی دي، یعنی تقسیم نه مخکې نو بیا د دې حکم د غصب دی، لکه څوک چې چا نه په 100 روپۍ ونیسي او ګټه پې کوي. نو په دغه صورت کې چونکې تاوان ټول په دغه کار کوونکو راځي، ملک د هغوی حسابېږي، یعنې داسې حسابېږي لکه سړي چې د چا نه قرض نیولی، خو دا چې اجازت نشته نو بس د غصب حکم یې وي. نو د چا چې پکې حصه د هغو ته پکې حصه نه میلاویږي، کومو چې کار نه کولو او حصه پکې وه په دې ګټه کې هغو ته حصه نه میلاویږي او دومره ده چې دا کومه ګټه یې کړې ده چونکې په غلطه طریقه دې وګټه کړې ده، پردي مال کې د هغو د اجازت نه غیر تصرف کړی. نو د طرفینو د امام صاحب او د امام محمد رحم الله رای دا دی چې بس دغه مال دغه کوم پیسې چې ګټلې دا دي صدقه کې، دا صدقه کول پې واجب دي. او 5م صورت دا دی چې مال هم مشترک نه دی، مطلب پلار نه ورته میراث پاتې دی تقسیم کړی دی او یا د سره پلار نه میراث پاتې نو مال مشترک نه دی او کاروبار هم شریک نه دی، ځان له لګی دی هر یو کس.
دومره ده چې دا کومه ګټه کوي دا ټوله یو ځای کوي او دا پته به پکې نه لګي چې د یو ورور ګټه څومره ده او د بل څومره ده، تفاوت پته پکې نه لګي، مساوات پکې دی که تفاوت د دې هېڅ پته نه لګي. په دغه صورت کې چې کله دیو تقسیم کوي نو بس برابر به یې تقسیموي، مخکې به شان حکم شو. او خدا ده چې کم کار نه کوي د هغو به په کیسه نه جوړېږي، بس دا کم چې کار کوي او د کمې ګټې یا د زیاتې ګټې پته نه لګي یا یو شان ګټه د پتې نه لګي، دیو دا کم کسان چې کار کوي دیو چې خپل منځ کې تقسیموي برابر به یې تقسیموي. څوک چې کار نه کوي هغو به کیسه نه جوړېږي. او شپږم صورت دا دی چې هر یو سړی ځان له کسب کوي او د هغو کومه کمایي ده کومه ګټه ده هغه یو ځای کوي هم، لیکن پته لګي چې د پلانکي څومره ګټه ده مجموعه او د پلانکي څومره ده، اگر که یو ځای کړي نو په دې صورت کې دا کم چې پکې کار نه کوي دا هغو خو پکې هسې میسه نشته دی چې کله تقسیم کوي، خو دا کم چې کار کوي او ګټه یې کړې ده دیو ته به حکم دا دی چې دیو تقسیم کوي نو بس دار سړي خپله ګټه ده هغه به وړي، زیاتې یو که لګوي، هغه د چا زیاتې او ښه د رضا نه دا کمې واله سره خپله حصه یو ځای کوي او به یو شان تقسیموي نو بېله خبره به وي، خو بهرحال په دغه صورت کې بار سړي ته د خپله ګټه میلاویږي. او اووم صورت دا دی چې هر سړی ځان له کاروبار کوي، مشترک مال نشته دی او د سره دا کمایي یو ځای کوي نه، نو په دې صورت کې حکم دا دی بس چې هر سړي کمایي د هغه ده چې کله دیو بیلیږي نو د یو حق د بل په کمایي کې نشته، او یا کم کار نه کوي په کور کې ناستي او کېنولي هم نه دي، خپله ناستي کار نه کوي د هغو ورسره هېڅ کیسه نه کېږي. عام طور زموږ په معاشره کې داسې یو ځای کې نوکر دی سرکاري، بل هم چېرته د چا سره کار کوي، کمپنۍ کې دی، دکاندار سره دی، بس څه قسمه جاب کوي او پلار په میراث کې تجارت نه کوي او څه ورونه پکې داسې دي چې هغه کور کې هسې ناستي دي او هغو کېنولي هم نه دي چې تاسو په کور کېنئ. نو په دغه شان صورت کې چې دیو کله بیلیږي اگر چې کور کې خوراک هر څه یو وي خو چې بیلیږي نو بس د هر سړي کمایي هم د هغه حق دی، د بل ورسره څوک چې کار کوي نه ورسره د هغه حق شته دی او کومې چې نه کوي نه ورسره د هغه حق شته دی. اتم صورت دا دی چې هر سړی ځان له کسب کوي، د پلار په میراث کې تجارت نه کوي، هر سړی ځان له کسب کوي، البته دومره کوي چې دا پیسې رخلي او پلار یې ژوندی دی او هغه ته په ملک کې ورکوي او پیسې باقاعده د پلار ته هبه کوي، پلار یې مالک جوړیږي. نو په دې اتم صورت کې چې کله به پلار وفات شي او مال تقسیمیږي نو بس دا به د مجموعه مال به د پلار حسابیږي، د پلار میراث به وي. نو په ټولو بچو کې کم بچي چې کار کوي کمې چې نه کوي هلکان دي که جینکۍ دي ټولو ته د میراث په طریقه باندې حصه میلاویږي.